عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي پیغمبر علیه السلام د خوب نه را بیدار شو او ډیر زیات په رعب کې او بار بار به انا لله و انا الیه راجعون دا به وي. ما ورته عرض وکړو د الله رسول زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي خیر خو دی. پیغمبر علیه السلام راته وفرمیل وي ای عایشې وي خوب مې ولیدو چې زما د بالښت نه لاندې د دې ځای نه یو سپین یو د نور والا مینار دا اوچت کړی شوی دی او روان دی. وي زه ورته ګورم چیر دا مینار په کم خوا باندې روان دی نو هغه لاړو او په شام کې نهل کړی شو. د شام په علاقه کې فلسطین، دمشق، اردن او دغه شام پکې دا ټول لازي ښه په خپله باندې کتابو لیکلي دي چې په شام د مدینې منورې نه چې کوم ګس طرف ته علاقې راځي دغه ټولو د شام ویلی کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ای عایشې وی ما د دې خوب دا تعبیر را ویستلو چې کله زما په امت کې فساد جوړ شي، فتنې جوړې شي، د خلکو عقیدې خرابې شي، اسې صرف په خوله مسلمانان پاتې شي نو صحیح مسلمانان به دا په فلسطین، شام او اردن او دمشق کې پاتې کېږي. وی ما د هغې دغه تعبیر را ویستلو. مقصد دا دی چې نن سبا که څوک ایماندار خلک ګوري او ایماندار جنتیان خلک ویني نو هغه د شام، فلسطین، دمشق، اردن والا خلک دي چې هغوی د دین اسلام دپاره جنګیږي. رب ذوالجلال د هغوی حافظ او ناصر او مددګار شي او خدای تعالی زموږ د ټولو په زړونو کې هم جهادي جذبه پیدا کړي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایل چې د کوم انسان په زړه کې د جهاد اراده ونه کړو دا سړی مړ شو دی منافق مړ شو. نو نن سبا که موږ تاسو وګورو نو منافقان دومره دي چې د هغوی څه حد نشته، څه شمار یې نشته. خدای تعالی دې موږ تاسو ټول د منافقت د ژوند نه وساتلی کړي. رب ذوالجلال زموږ تاسو د ټولو جهادي ژوند نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. لبیک 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 یا رسول الله، لبیک یا اقصی، لبیک یا غزه.